بسم الله الرحمن الرحيم. فصل اسم كان وأخواتها وهي صار وأصبح وأمسى وأزهى وظل وبات وراها وعاد وغدا وما زال وما برح وما فتى ومن فك وما دام وليس. فهذه الأفعال تدخل أيضا على المبتدأ والخبر. فدي فصل کې مصنف شپږم قسم د مرفوعات بیانوي. دا اسم کان و اخواتها ده، یعنی د کان اسم و د دې اخوات ټول 17 دي. ټول څو دي؟ 17 دي کتاب کې کوم ذکر شوی دي. دا افعال څه کوي؟ دا افعال هم مبتدا و خبر باندې داخليږي. نو مبتدا ته رفع و خبر ته نصب ورکوي. پوه شو؟ نو مبتدا ته اسم د کان یایي او خبر ته خبر د کان ویلی شي. فاسم کان دې تعریف دته کوي چې دا هو المسند الی بعد دخولها، چې دا مسند الی دا بعد دې داخلي دلونه کانا او د دې اخواتو داخلي دلونه بعد اسم د کان سوي مسند الی وي. ٹھیک ہے کنه؟ او خبر و خو خبر دی ان و اوس اسم د کان دا. نو ګوره هو المسند الی، دا المسند الی دا جنس تا هر مسند الی ته شامل ده. مبتدا مسند الی وی کنه، مبتدا تم شامل ده. اسم د ان مسند الی وی هغه تم شامل ده. پوه اسم د لاین په جنس هغه تم شامل ده ځکه چې هم سوي مسند الی. خو بعد دخولها دا فصل ده دې کانا او د دې اخواتو د اسم نه علاوه نور څومره اسمونه چې دي یا سوره مسند الی چې دي اټول ته وتلو. څه وتلو؟ بعد دخولها نه هغه ټول مسند الی وتلو چې کوم د کانا او د دې اخواتو د اسم نه علاوه دي. ٹھیک ده کنه؟ پوشی د کانا د اسم نه علاوه یا د دې اخواتو د اسم نه علاوه سوره مسند الی چې ټول ته وتلو. دا فصل ده. پوشی په نو کان زید قائما وذکر کان فی النقص ده زیدون اسم ده وقائما چې ده کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جمله فعلیہ خبریه بشي. ٹھیک ده کنه؟ ځکه چې په شروع کې فعل لکنه. ويجوز في الكل تقديم اخبارها على اسمائها. اوس د نور احکام د دې بیانوي. شی کانا او د دې اخوات کچری د دې په خبر باندې دې خبر د دې په اسم باندې مقدم شي. د کانا یا د دې اخواتو په اسم باندې خبر مقدم کوله جایز دي. لکه کانا قائما زیدون ویلی شي. کانا قائما زیدون ویلی شي. خو کله چې قرینه موجوده وي. څه موجوده وي؟ قرینه موجوده وي. کچره قرینه موجوده نه وي دا پته نه لګي چې کوم اسم د کانا او کوم خبر د کانا ده، نو بیا د اسم مقدم کول واجب دی. بیا خبر په اسم باندې مقدم کېدلی نشي. لکه کانا موسی عیسی، کانا موسی عیسی دلته قرینه شته اځ کې فکر نشته ځکه چې قائمن منصوب ده. خو کانا موسی عیسی کې نشته قرینه. نو چې قرینه نشته په دې کې به موسی د کان پر وجوبن اسم جوړوي او عیسی به د خبر جوړوي. پوه شو په خبره باندې چې کله قرینه موجوده وي بیا د اسم باندې خبر مقدم کول جایز دي. خو چې قرینه نه وي نو بیا نه دی جایز. ګوره ښه بیا ویلي ځکه چې بیا پته نه لګي چې لکه د قسم کوم ده او خبر کوم ده. ځکه چې دا عاملی قوي ده. څه شی ده؟ عاملی قوي ده او قوي عامل هغه په خپل معمول کې عمل کوي که مقدم وي او که مؤخر وي. ٹھیک ده کنه؟ دا عاملی قوي ده او دا په هر حال کې په خپل معمول کې عمل کوي.
که معمول مقدم وي که څه وي که مؤخر وي. پوه شوې؟ فصل اسم کان و اخواتها د کان اسم و د دې اخوات وهي صار وأصبح وأمسى وأزهى وظل وبات وراح وآزى وعاد وغدا وما زال وما برح وما فتى ومن فك وما دام وليس. فهذه الأفعال تدخل أيضا على المبتدأ والخبر. دا أفعال هم داخليږي په مبتدا او په خبر باندې. فترفع المبتدا مبتدا ته رفع ورکوي ويسمى اسم کان واخواتها بین سطور کې لیکلي دي. د څه شي اسم د کان یا اسم د دې اخواتو یا مثال کې اسم د فعل ناقص ولا داسې ملي شو. پوښه وتنسب الخبر او خبر ته نسب ورکوي ويسمى خبر کان او د څه شي خبر د کان یا خبر د اخوات د کان. پوښه یہ چکم فعل ناقص رغلی امغه خبر جوړ کړ خبر د سارا خبر د غدا خبر د مازالا وغيرها وغيرها. فاسم كان هو المسند الیه اسم د کان دا مسند الیه دا بعد دخولها بعد د افعال ناقصه د داخلي دلونه یا بعد د کان د داخلي دلونه یا بعد د اخوات د کان د داخلي دلونه. نحو کان زید قائما ويجوز في الكل وجائز دی پټولو کې تقدیم اخبارها دی خبر مقدم کول علی اسمائها په اسماء باندې. نه کان قائما زیدون ویلی ځکه چې دا عاملی قوی ده. څه ده عاملی قوی ده او قوی عامل هغه په خپل معمول کې عمل کوي که مقدم یو که مؤخر وي. ٹھیک ده کنه دا عاملی قوی ده او دا په هر حال کې په خپل معمول کې عمل کوي که معمول مقدم وي که څه وي که مؤخر وي. پوه شوې؟ ښه مخکې وعلى نفس الافعال ايضا چې په نفس افعال باندې هم مقدم کولی شي خو مصنف لي في التسعة الاول چې په اولو انو کې خو د کاتب غلطی ده. ښه تسعه نه دي انه نه دي اولس دي څومره دي اولس دي. ښه او 11 افعال باندې مقدم کوله. پوه شو که نه په 11 افعالو کې په نفس فعل باندې خبر مقدم کول هم جایز دي لکه قائما کانا زیدون قائما کانا زیدون تاسې ویلی شي. پوه شوې؟ په پهله 11 کې اوله 11 چې کوم دي غدا پورې څه پورې غدا پورې اول 11 په دې کې په نفس فعل باندې خبر مقدم کوله جایز دي. ٹھیک ده کنه و جماعه چې دا عمل کوي ده د خپل معمول کې عمل کوي که مقدمي کا مؤخر وي. بوش وعلى نفس الافعال ايضا او په نفس افعال باندې هم مقدم کولی شي. في التسعة الاولى فتم تستوي چې 9 نه بلکې د کاتب غلطی ده دا 11 ده. ٹھیک ده کنه 11 ده. نو قائما کانا زیدون. اوس چې کوم افعال په شروع کې ما ده کوم افعال په شروع کې چې کما نفیه ده او کما مصدریه ده. کما نفیه ده او کما مصدریه ده لکه ما دامه کې ما مصدریه ده او ما زاله کې ما نفیه ده. ٹھیک ده کنه په کومو صورتونو کې چې ما مقدم ده په فعل باندې وایي په ټولو صورتونو کې خبر دی افعال ناقصه دا په فعل باندې نشي مقدم کېدلی. په او افعال به خبر نشي مقدم کېدلی. کوم افعال په شروع کې چې ما لګېدل کما مصدریه ده لکه ما دامه او کما نفیه ده لکه ما زاله. پوه شو په خبرې باندې دې کې خو اتفاق ده تر د وضوح پورې. ٹھیک ده ولا يجوز ذلك او نه جایز ده فيما في اوله پای کې چې په اول هغه کې ما وي
فلا يقال يعني لفظ دماغي ها نو نشوي له قائما ما زال زيدنا نشوي له ها وفي ليس خلافنا وفليس كذا اختلاف ده فليس كذا اختلاف ده د کوم افعال په شروع کې چې ما ده په دې باندې خبر بل نشي مقدم کېدل ځکه چې ما صدارت د کلام غوړي ما څه غوړي صدارت د کلام او چې کله په دې باندې ما ده نه خبر دې په مقدم کړل نو صدارت فوت شو کنه اے قائما ما زال شروع د کلام غوړي او دا غوړي چې زه په شروع د کلام کې روشم صدارت د کلام غوړي او چې کله قائمن په مقدم کړه نو شروع یې نه وشوله صدارت قائمن ته ملو شو کنه نو د مازال صدارت ظاهر شوله پوه شي واجب نه پوه شو اوس لیس کې اختلاف ده چې لیس د دې باندې خبر مقدم کېدلی شي کنه شي مقدم کېدلی نو علامه سیبوی فرمایي چې په لیسه باندې خبر د لیسه مقدم کول جایز نه دي ویلي ځکه چې لیسه کې نفي ده او نفي په صورت کې خبر په نفي باندې مقدم کول جایز نه دي نو په دې کې هم نه وي جایز پوه شو علامه سیبوی سي چې لیسه خبر په لیسه باندې مقدم کول جایز نه دي ٹھیک ده کنه پوه شو وجه مې څه بیان کړه چې دا لیسه کې نفي ده کیس کوي په صورتونو چې کوم په شروع کې ما ده ځکه چې کوم نفي ده او په دې کوم څه ده نفي ده نو په نفي باندې خبر مقدم کول جایز نه دي او بسین حضرات یا جمهور یایی یا اکثر نحیان یایی چې لیسه په خبر لیسه باندې خبر مقدم کول جایز دي پوه شئ خبر د لیسه په لیسه باندې مقدم کول جایز دي ویلي ځکه چې لیسه عمل د څه د وجې نه کي فعلیت د وجې نه چې دا فعل ده ځکه عمل کوي نه کوي د وجې نه چې دې کې څه ده نفي ده نو لکه څرنګه په نور افعالو باندې د خبر مقدم کول جایز نو دا رنګ په لیسه باندې هم خبر مقدم کول جایز وي ٹھیک ده کلام او پاتې شو په کوم په شروع کې چې ما وا نه د وجې نه چې صدارت د ما فوت کېدل یکه صدارت د ما فوت کېدل ځکه مو چې نه ده جایز نو د کوم صدارت له خبر هم نشته کنه چې صدارت به څه شي فوت شو غوړي وته ولا يجوز ذلك فيما في أوله وندي جائزا دا فيما في أولها چکی په اول کې ماوي فلا يقال قائما نو قائما ما زال زيد قائما ما زال زيد به نشويله وفي ليس خلاف فليس کې اختلاف دا وباقي الكلام في هذه الافعال وباقي كلام په دې افعالو کې يجيء في القسم الثاني وچا ان شاء الله په قسم ثاني کې رسي بس تا